ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرك بالقرآن العظيم فإنه كلام الله وخرج منه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف امین و محمد صلی اللہ وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل احترام مشران و کشران علماء کرام تشریف فرما دی. زمون مشران علماء اغیم تشریف فرما دی، لیکن دا اغی خپل مینه ده. دا یو ډیر لوی بابرکت محفل نه او داسې عظیم محفل نه چې څوک دلته رالو او چا ازیري وکړله. په زړه کې څومره شرعاً حاجتونه دي، رب العالمین به د خپل کتاب د تعلق د وجه نه دغه ضرورتونه پوره کوي. دلته داسې عظیم خلک را روان دی چې د هغې په هر ځای کې شاګردان دي. تاڼي بابا جي، شیخ القرآن والحدیث محمد ادریس صاحب، هغې به انشاءالله تشریف راوړي. رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د اخره پورې د ناستې سره د ادبه د ناستې توفیق را نصیب کړي. به هر حال تاسو چې کوم علما ګورئ په پوسټرو کې او دی را رواني او استقبالونه ورته کېږي او خلک ورته خوشحالیږي او د دې عالم نه چېرته تپوس کړی چې د علم حاصل کړی د څومره مشقتونو سره د خپل مخ جنګولی دی، څومره مشقتونه په دې علم حاصلولو کې. دا کوړي محتمم صاحب شیخ عبدالحق رحمه الله، شیخ محمد ادریس صاحب د هغې شاګرد دی. صاحب په خپل رساله کې لیکلي موږ چې علم کو څنګه حاصلو، د علم د تکالیفو نه خبرې څومره چې کوم دی د علماو سره اسباب د خپل زندګۍ د تیرولو نو. نن الحمدلله هر څه برابر دي، خو نن یو مور او پلار دې ته نه دي تیار چې خپل بچی علم له ورکړي. مخکې مدارسو کمزوري وه، د خوراک کمزوري به وه. عبدالحق صاحب فرمایي وی موږ چې کله په دارالعلوم دیوبند کې علم حاصلو وی څنګه هم حاصل کړی دی. وی د خوراک بس نه و، د خوراک وی د شپې به ووتو د امونو والا یو دوکان هم سي کړو او هغه به امونه خرڅول. وی موږ به د شپې د هغه د دوکان مخې ته لاړو، خلکو به امونه خوړلي وو، هغه پوستکي به پراته وو. وی موږ به پوستکي راواغستل او د خاورو نه به م راټول کړم او هغه پوستکي به مو وینځل، نو هغه به موږ د شپې خوړل. دا زموږ خوراک. علماو داسې سختې تېرې کړي. نن چې په دارالعلوم حقانیینا تقریبا چې هر یو عالم کم شیخ چې ګوري د هغې په شاګردانو کې او د هغه ځای نه فیض حاصل کړی دی، هغه محنت کړی. رب العالمین د چا محنت ګورې بس نه بوزي. یاد ساته که ته خپل بچی علم ته کښېنې، خپل بچي له تربیت ورکه د علم، خپل بچی د قرآن او د حدیث خادم کا. چا چې خپل بچی د قرآن او د حدیث خادم کړی دی، دنیا کې م عزت دی، آخرت کې م عزت دی. د ځان نه درته نه وایم، د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک درته وایم. ریاض الصالحین کې حدیث دی، بخاری شریف نے نقل کړی دی. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی فرمایل ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دارور ټول ورستا سره ناستي احادیث د کوي او زه په مزدورو باندې مړ شوم، ما مزدوري نومي مزدوري ما پرې نه ښودله او دې تا سره ناست اوس هم خلک داسې وایي.
ته د مشقتو نه خبر نه ته په مدرسه کې تا پاکې جامې اچولې دي لکه دا د دین برکت ته خو تا ته پته شته ستا د دې خبرو جواب 1400 کاله مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا روح خو راځي او تا سره ناست دي خو زه په مشقتونو باندې مړ شوم زه په مزدورو باندې مړ شوم ما یو در پرې نه ښوده امام الانبیا صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی تا ته پته شته تا ته چې دا کم رزق ملاویږي دا ته دې طالب د وجې نه الله تعالی درکړي په رزق کې به دې برکت وي که خپل بچی دې علم ته کښېنو ته خپله پراهي ووینه ته خپله خوشحالي بیا ووینه په دنیا کې چې کله دې خپل بچی د الله دین له ورکړي دغه نه رب العالمین ورته د علاقې والا سره بخنه نصیب کوي علاقې والا سره علماء کرامو د علم په باب کې لیکلي دي په فضیلتونو کې بل الحمدلله رب العالمین را باندې عظیم احسان وکړو عظیم د هغه چا ماشومانو والدینو ته د مبارکي چا چې په خپل بچی باندې قرآن کریم ختم په ترجمه باندې د الله کتاب معمولی کتاب نه دی یاد ساته علماء کرام لګیا دي 3.5 تفاسیر په عربی ژبه کې وکړه خو د قرآن علم خلاص نشو پښتو اردو درته نه یادوم 3.5 تفاسیر په عربی ژبه کې د قرآن کریم او معمولی تفسیرونه پکې نه دي ابن عربی سے په قرآن کریم باندې تفسیر لیکلی دی 60 جلد صرف په بسم الله باندې لیکلی 60 جلد قرآن کریم معمولی علم نه دی نو تدې طالب بم معمولی نه تدې حاصلون کې و معمولی سړی نه